چې بس لکه بالکل امن غواړو. خو داسې دا چې مثال په طور باندې یو چې زمونږ د مزدور کسان پارټۍ کوم موقف دی، کوم منشور دی، کوم دستور دی، دا په یو حالت په یو طریقې د دې مطلب دا دی مونږ مطلب دا زمونږ عقیده ده، دا زمونږ نظریه ده، دې باندې په دلایلو باندې مطلب دا دی که مونږ څه څوک خبرې کوي مونږ یې ورڅه کوو. د هغه داسې مونږ په دې شیشه باندې که ما څوک ګوري نو ورونو دا مزدور کسان پارټي چې کومه ده د دې نظریه دا څه قبضه مافیا نه ده. په پیښور کې، په لاهور کې، په کراچۍ کې د یو سړی ماله مارکیټ خالي کړي، دا مارکیټ قیمت چې 10 لکه روپۍ د هغې پټکی چې کوم دی 2 کروړی نه، دغه پټکی چې کوم دی نه دا نه په لاهور کې تا ته څوک دکان پرېږدي، نه درته په پیښور کې پرېږدي، نه درته په کراچۍ کې پرېږدي. دغه رنګه مطلب دا دی دلته نسلونه آباد دي. دلته مثال په طور دی کوم سړي څه چې د خان جنګ دی، دلته د پلار خښ دی، دلته د نیکه خښ دی، دلته د دا دیره ده. دا مثال په طور باندې دا بنجر وطن چې کوم دی دا یې آباد کړی دی او بدقسمتۍ نه موږ بدفطرت دلته پیدا کړي. زموږ دا خوښه نه وه چې موږ د دل بس پاکستان ساس شو. پاکستان خو ټول مثال په طور باندې 80 کاله نه کېږي. دلته دا کوم کورونه چې کوم دي د دې 200 او 250 کاله کېږي. دا هېڅ چې کوم شوی دی دا د ظلم او غلط هېڅ شوی دی. یونایټډ کینډم چې په دې وطن قبضه کوله دا غلطه وه. بیا چې مثال په طور کله دلته راله او د شمار کسانو پسې دا وطن لیکه دا نورم غلطه وه، دا نورم غلطه خبره وه. بیا دلته مطلب دا دی چې موږ په دې وطن باندې آباد یو که په دغې باندې موږ څه څوک خبره کوي دا یو لوی باس دی، یو لویه مباحثه ده. بله دا ده چې د قام رنګ داسې خبره ده چې جناب افضل بنګش دا د ځنګلخیلو، زیارتګل لالا صافیو، فریدالله ایډوکیټ چې کوم دی نه دا د پیښورو، سالار احمد علي د شیخ کلیو، داسې مثال په طور باندې د دې فتح علي خان د کراچیو، داسې دا د غلام نبي کلو پنجابیو، میجر اسحاق چې کوم دی دا د قومونو دا نه دی. په هغه ټیم کې افضل بنګش زموږ مشرانو ته ویلي دي، دلته به څه کسانو ته یاد دي، خاص کر رجب خان لالا ته چې هغه سید الابرار غرس شیر ما ته داسې یاد نه دی، خو په هغې کې دا ویلي چې ته به دا وایې چې نه عثمان خیل او نه مومند نه اشنغرې او نه زه انسان یم. او د هغې په تسلسل کې دا وه چې زه په قامیزه خبره نه ده، زه مزدور کسان یم. نو ورونو دا د طبقې جنګ دی، دا د مفاد جنګ دی. ستا چې په کوم کار کې ګټه ده زموږ پکې تاوان دی، زموږ چې په کوم کار کې ګټه ده ستا پکې تاوان دی. خبره داسې ده چې کار به کوو په انصاف باندې، په ایماندارۍ باندې. د دې درته اوس زه دا کومې خبرې چې لازم او ضروري دي دا کوم. نمبر 1 خبره دا ده چې موږ دا وایو چې جرنل انویسټیګیشن کېږي، که جوډیشري کوي، که مثال په طور د بل ځای نه ورله خلک راولي، موږ دا ایمان دی چې صحیح تفتیش دې وشي. دا زموږ ایمان دی چې صحیح تفتیش دې وشي. چې مثال په طور د معرفت شاه لالا دلې دا مرګ چې کوم دی دا چا کړی دی، دا د ریاست ذمهواري ده، دا مثال په طور باندې د متعلقه انتظامیه ذمهواري ده. ټیک ټاک دې صحیح دغه وکړي، تم دا وی او زم دا ویم. خبره دا 2 نمبر خبره دا ده چې مثال په طور په کوم شي باندې جنګ دی نو ګوره 2 4 داسې دوی دې خپل موقف پیش کړي او د معرفت شاه لا چې کومه معاهده شوې ده چې کوم تحریر موجود دی که شپه د موی مڼې په شمار دي موږ دا او دا داسې خبرې هم نه کوو چې زه دې دا ووایم چې یا دې زه هغه ډلې ته ټیک سړی ښکاره شم او یا دې دې ډلې ته ټیک دې کیني. او مثال په طور چې حساب کتاب چې کوم دی د کومې معاهدې چې شوي دي که په هغې باندې فیصله کوي ډېره ښه خبره ده. بیا مطلب دا دی چې 3 نمبر خبره دا ده چې دلته آل پارټي جرګه ده، هلته د خانانو دا تنظیم ساز شوی دی. نکایي دا وایي موږ ته خپله خبره حق ښکاري، ټیک ورته ښکاري، سچه ورته ښکاري. ګوره یا به سړی عدالت مني یا به مطلب دا دی چې سړی جرګه مني. او 3 نمبر موږ چې راپاڅېدلي موږ د جبر کبر د ټوپک د ډز د مرګ د یینې د دې خلاف راپاڅېدلي چې د ټوپک د دې علاج نه دی. که مثال په طور په د عدالت متعلق زموږ د مزدور کسان پارټۍ دا عقیده چې دلته لا اوسه پورې یو خبره داسې نه ده شوې، که هغه د مرګ ده که هغه مثال په طور د جیداد ده چې په عدالت حل شوي. که عدالت ته څوک صبر کوي زنده‌باد، که مثال په طور باندې جرګه کوي ویلکم او د ټوپک موږ خلاف نو موږ دا وایو که په هغوی کې داسې کسان چې مثال په طور باندې زموږ د مشرانو سکینی په هره خبره په معرفت شاه خبره که مثال په طور د نورو خانانو خبرې موږ بله ورځ هم دا وویله چې دلته د مزدور